خوږه ناره ده میرا جسم میری مرضی زما وجود زما مرضی زه غوښه خورم زما مرضی ده زه کباب خورم زه ټیپر خورم زه دا تور باټینګر سړ خوړلی خورم زما مرضی ده زه جامې هر سینګه اچوم زما مرضی ده لږ به مخکې لاړ شو که نه زه بربنډه ګرځم زما مرضي ده زه 50 سره ودونه کوم ما ته یو سړی وایي مولانا صاحب یو سړي را باندې سوال وکړه په ټلیفون مې څه وایي هغه وایي چې یو سړي له 4 ښځې جایز دي نو یو ښځې له 4 ولې منع دي دا ظلم نه دی مې د قرآن و سنت په جواب درکړم وایي نه هغه خو لیبرل دی هغه دغه شی نه مني عقلي خبره ورته وکړه یو سړي له 4 ښځې جایز دي یو ښځې له 4 خاوندان ولې جایز دي مې دا چې چا سوال کړی دی هغه ته ته جواز او عدم جواز څه کوې تاسو هغه خو 15 شپږ او 8 9 او 10 مخکې ده هغې کې تپوس څه ضرورت دی خو په قرآن اعتراض کوي نو یو سړی دی او 4 ښځې دي هسې تاسو نه تپوس کومه بچې چې پیدا شي پلار او مور معلوم دي که نه دي پلار معلوم دی چې دغه یو کاکا دی مور معلومه ده د یو ښځې بچی پیدا شو بلې نم بلې نم بلې نم د هر یو بچي مور معلومه ده چې دا مې مور ده او د هر یو بچي پلار معلوم دی چې دا مې پلار دی نسب پته ولګېده چې چا نه ثابت شو میراث پته ولګېده چې دغه پلار دی هغه نه میراث به مړي قومیت پته ولګېده چې دغه مې د قوم مشر دی دا مې بابا دی دا مې نیکه دی دا سلسله به روانې خو که چېرته ښځه یوه یو سړي څلوري نو مور خو به معلومه پلار به کم یوي نور خو معلومه شو چې دغه ځنګل خره ده نور معلومه ده چې څه شی دی لکه نو سوات ته تللی م یو څو کاله مخکې نو یو مولوي صاحب بیان کول ته کې دا انجیوز والا دا سلسله چې لږه ښه شو د انجیوز والا ښځې راووتې دا کټ آستین والا کمیسونه دي دا لستوڼې نی دا نوې فیشن دی لباس دا لستوڼې نشته او صاحبه دا پنسې بره د اکثر طالبانو ته هم دا دومره تنګې پیسې دا په دې پخپه کې ورکوي څنګه زه دې سوچ کې پروت یم ټینشن کې پروت یم چې دا تنګې پیسې چې دلته کلکې نښتي دا د پوند ګیټه نه تېرېږي څنګه پته نشته ماته تا ته پته شته څوک پلاسټک وته چې هغې سره راکاږي پته نشته ماته اوسه پورې دال چاو نه وی چې دا څنګه چل کېږي دننه خو به مشین ګنډلی نه شي که نه چې دلته یو ګنډي نو نیم پوه چې دا څه مسله ده دا څنګه طریقې کار سره دا وردننه کېږي دا پنسه نو لاندې تکې تورې د خرې خپې ښکاري دلته ساخې ښکاري دلته ګریوان کولاو ښکاري لستوڼې نشته سر تور سټ سر تور مری سر توره وجود مکمل بربند دا جیوز والا ښځې خورې شو په دې سوات کې یو بوډی ناسته و په خپل کور کې لګیا د سبزي پرې کوي زمیندار کور دی غوا په موږي تړلې د پاخور باندې هغه ګیا خوري دا جنیا چې ورله د انجیوز والا بوډی ته وایي تورورې دا څه کوې وایي دا سبزي پرې کومه وایي دا څه دپاره څه دپاره دا به پخه وخورو به زه به وخورم زما خاوند به وخوري اوهو ترورې ژوند دې تباه و برباد شو ټول عمر په دې کور کې دا سبزي او پخلی کې او تم خوري خاوند هم خوري نوکر یې په کور کې دننه ښه دا لګیا دا پخې او تاو خاوند دې خوري نه دې بار دنیا ولیده نه دې ابشارونه ولیدل نه دې مارکیټ ولیده نه دې بار چکر یې ولګولې کور کې پیدا شو کور کې به مړه شي ختم دا غوا مخامخ چې پاخور تړلی دی ترورې تاو دی غوا کې څه فرق دی غوا له دې هم خاوند ګیا راوړي او پیته یې اخلي تال هم شی راوړي او پیده درنه اخلي هم په دې کور به لوی شي مړه به شي ته به هم په دې کور لوی شي مړه به شي غوا مارکیټ ونه لید ځنګل یې ونه لید آبشار سیل یې ونه کړ تام څه ونه کړ ته او دې غوا کې څه فرق دی دې درمیان کې را دې کور والا خره را دننه شوه چې خره را دننه شو هغه بوډی ورته وایي وایي ته او دې خره کې څه فرق دی دا خرم ټول ورځ په ډیرانونو ګرځي تم ټول ورځ په مارکیټونو ډیرانونو ګرځي د دې غاړه کې پړی نشته شپار دی وکړه تم غاړه کې پړی نشته شپه دی هر ځای کې وکړه دیم دنیا ولیده او تم دنیا ولیده لعنت په دا بربنډه دنیا او بیا به اعلان کوي میں تو مولوی سے بڑا سمجھدار ہوں مولوی کا ایمان تو میرے پیر کی ایمان کے برابر نہیں ہے مولوی کیا چیز ہے بیکورڈ لوگ ہیں یہ کون سے لوگ ہیں
یہ تو کوئی کې میل د کې علماء د پاره وای د خو کوی چې د خان دي دغه څو څیزونو باندې پوی دي نور هېڅ د خبر نه دي ما وی الحمدلله مونږ په دې فخر کوو چې زمونږ نسبت د الله د کتاب او د پیغمبر د کتاب سره دی ټول وای الحمدلله مونږ له دا ډېر لوی فخر مونږ له دا ډېر لوی فخر او بیا وی نکاح خو ظلم دی ظلم یا څه وی نکاح څه دی ظلم دی نو قرآن حکیم چې کوم شی ده ښځې او د خاوند د تعلقاتو دپاره مقرر کړی چې هغې ته نکاح وایي چې تا هغې ته ظلم یې تا کې ایمان د کمې پاتې شو میرا جسم اور میری مرضی آها میرا جسم میری مرضی زه چې څه کوم به زه چې څه خورم به زه چې کم جامه چوم به ستا په ما باندې څه زه چې څه کوم به ستا په ما باندې څه ملا صاحب زه چې کم ځای شپه کوم به ستا په ما باندې څه ملا صاحب زه ورته د ورورولۍ په بنیاد ویم د مینې په بنیاد ورته ویم د محبت په بنیاد ورته ویم زه ویم ته زما خورې مسلمانې ته زما بچې یې ته مسلمانې ته زما لورې ته مسلمانې نو زه به هغه څه د الله د کتاب د وینا مطابق تا له خوښوم چې کوم خپل بچي له او خپلې لور له خوښوم زه خپلې لور له بربنډتوب نه خوښوم خپل بچي له عریانیت او فحاشیت نه خوښوم نو تا له هم نه خوښومه نو که ته ځان ته مسلمان وې که نه او ځان ته مسلمانه ښځه وې او ځان ته مسلمان هلک وې نو چې ته وې زه څه کوم به والله که دې ورته پرېږدمه نه دې پرېږدم ورته ته وې زه بربنډ لباس اغوندم دا ناره به د انشاءالله په هغه ملک کې چې د کوم ملک بنیاد په لا اله الا الله جوړ شوی دی دا ارمان به د هلته نه پوره کېږي زه فرانس ته هلته کوه زه انګلینډ ته هلته کوه زه چې د کوم انجیوز د پیسې اخلي او کوم ملک سره د تعلق دی هلته دا چل کوه یہاں نہیں چلے گی تو انشاءاللہ او بیا چې دا علماء کرام او دا طالب علمان او دا د مدرسو علماء کرام موجود وي او زمونږ په شا چې دا مسلمانان موجود دي دا نور یوازې مولیان نه دا مسلمانان موجود دي نو زه خپل لور خور خپل بچې بربنډتوب ته نه پرېږدم نو ستا لور خور او ستا بچې به هم انشاءالله بربنډتوب ته نه پرېږدم زه خو ته ښه چې زه خو یې د کور سرداره جوړوم زه هم چې دا په کور کې کینې او بالغ ته ډډه ووایي او سار وختي اډر کوي اډر یې خاوند ته اډر کوي شبه چینی غوړي تیل خشاک باټینګن مرچکی دا جامې دا راله راوړه شابه په منډه هغه غریب جیب کې لیست واچوي چې بارودي لاسونه خو یې رپېښو د خدای را طرف نه مجبوري ده نو دی لاړ شي هغه څیزونه وله راوړي داروله مې بوزه خاص صاحب پلار کره د موټرو کا تابعدار غم خادي مې د هغې لزم تابعدار دا جو جوړه باندې کار نه کېږي دوه درې جوړې به راله راوړې د ولې د ترور د ماما د زوی د لور د نوسۍ د کړوسۍ واده دی هغې له دونه جوړې په کار دي تابعدار نور څوک مونږه ښځې حقوق غواړي یا خدای ته وګوره حق څه ته وایي کور دې ورته جوړ کړی دی موټر دې ورته ودرولې دارو خدمت یې کوې ډوډۍ خدمت یې کوې جامې خدمت یې کوې پیزار خدمت یې کوې غم خادی پسې په منډه ګرځې نور څه مولانا بجلیګر صاحب ستاسو په دې ګاونډ کې قسم په خدای مې اورېدلي دي ته هغه وی موږ خو له ټول حقونه پوره کړ صرف یو پاتې دی ادا ده چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا را باندې راسوره شي نور څوک مونږ ورسره ښځو له څه حق مونږ ورکو نو یو وښایه که نه یو حق څه حق وله ورکو بربنډ یې کو دا خو حق نه دی دا خو ته د ځنګل خره جوړی ته خو پې نمایش کې پیسې پې ګڼې د هغې په کېړو باندې او د هغې په مخ باندې او د هغې په لوپټه باندې او د هغې په جامو او د هغې په لپسټیک خو ته پیسې ګټې شوپیس ته جوړ کړه ته خو پې پیسې ګټې تا خو ته ځنګل خره جوړه کړه دا حق خو شریعت نه ورکوي شریعت خو یې بالغ ته دې په کور کې ډډه وایي ښه مزېداره او خاوند ته دې اډر کوي یا راوړه دا راوړه دا ګوته دې سرې پړقوي نور موږ ته د دې زمانې دا سړي معلوم دي پوه شې په خبره توبه وباسه زما رونو الله اعلان کړی دی قرآن حکیم کې د هغې مطابق به موږ چلیږو او زموږ مقصد دعوت او تبلیغ د ژبې سره
نور چل مونږ لم نه راځي د زور زیاتی قصه نه ده ما علینا الا البلاغ زه به ژبې سره لګیم دعوت به ورکوم ته به دعوت ورکې په ژبې سره نو الله وی قو انفسکم واهلیکم نارا دا د اور نه بچ کې او لارې سره د اور نه بچ کېدو ترکت فیکم امرین حضور پاک فرمایي دوه څیزونه درته ما پرېښودي دي چې تر څو پې تاسو منګولې لګولي ګمراهان کېږئ به نه کتاب الله و سنت د دغه کتاب او د سنت خدمت نن په دا مدرسو کې کېږي الحمدلله